الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ده سورة بقرة آية نمبر 216 إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال اور کله چې وی إبراهيم عليه السلام رب اے رب أرني أخايا كيف أرني أخايا ماتا كيف سرنگي تحيي جمدی کے الموتا مڑی. ابراهيم عليه السلام په الله رب العالمین باندې یقین وو، ایمان وو. ٹھیک شو؟ لکه هغه علم الیقین خو وو، اته پته چې الله رب العالمین د څه کولی شي، مړي راجم دی کولی شي، خو هغه عین الیقین هغه غوښتلو کنه چې په خپل سترګو باندې زه وګورم چې د الله رب العالمین سره زما کما رشته چې د هغه خپه شي په الله رب العالمین باندې یقین چې دی هغه زمونږ خپوک شي. لکه دا انبیای کرام کنه دا غوی به دا کوشش وو چې الله رب العالمین باندې څنګه یقین خزیات شي، تعلق مضبوط شي د الله رب العالمین سره. دا وسلکه دریم مثال دلته کې دغه کوي کنه دا اصحاب الرشد، مطلب آغا ہدایت والا ملګری چې کم الله رب العالمین د لږ رڼا نه راوستله او ډېر رڼا طرف ته بوتلله. ٹھیک شو؟ نو هغې باره کې بس دا ذکر دی. قال نو الله رب العالمین ورته وفرمایله، چاته؟ ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل کنه اولم تؤمن، آیت ایمان نه لرې یا آیت یقین نه لرې؟ ٹھیک شو؟ نو قال ابراهيم عليه السلام ورته وی بلا ولنا ولكن خو لیکن لیطمئن ردی د پاره چې مطمئن شي یا مضبوط شي قلبي زړه زما. ابراهيم عليه السلام ورته فرمایل چې زه ولې یقین لرم، زما ایمان دی چې الله رب العالمین داسې کولی شي. ټیک شو؟ علم الیقین خو وو، خو هغه لکه عین الیقین هغه غوښتل کنه چې زه لکه خپل سترګو باندې وګورم. ٹھیک شو؟ قال نو الله رب العالمین او فرمایل فخذ را واخله اربعتن سلور من الطیر د پرندونه. الله رب العالمین وتوی چې سلور پرنده را واخله فسرهن او ما الیکا خپل ځان سره یا عادت کا خپل ځان سره الیکا خپل طرف ته، فسرهن پس ما الیکا خپل طرف ته، ثم جعل او بیا وګرځوا علا کل جبلین، علا کل هر یو جبلین غرمانده، په هر یو غرمانده بیا مطلب وګرځو، مطلب دا په هر غرمانده دا غي جدا جدا حصے کېده وګنه. منهن ردینا جزءا سحسا ثم دعوهن او بیا راوبلا اغوی یا آوازو کا اغویتا یأتینکا نرابشی تاتا سعین پمنڈمانده. نو الله رب العالمین ورته ابراهیم علیه السلام ته فرمایله چې سلور پرنده ورا واخلې. ټیک شو؟ هغه به ذبح کې او سرونه به خپل ځان سره ساتي او هغه چې دی هغه ټول باقی لکه داسې کچ کچ پیسز کې به دغه کې. ټیک شو؟ او مطلب ټول به مکس کې او سلور باندې غرونو باندې به دغه مطلب هغه دغه بکې دی کنه دغه هغه باقی کم دغه چې و حصہ چې و هغه به مطلب دسی میده به کې مکس به کې او جدا جدا غرماندې به کې دي. نو الله رب العالمین ورته چې بیا به هغه مطلب سرونه به ځان سره ساتي او پرنده چې دی کنه هغې ته به بیا آواز وکړي. ټیک شو؟ نو هغوی به راشي تا ته په منډه باندې. ټیک شو؟ سعین په منډه باندې هغه ټولې پرندې چې دی نو هغه بیا راللې. ټیک شو؟ هغه کم سرونه چې و کنه هغې سره هغه خپل وجودونه یوځای شوله. ټیک شو؟ اول اډوکي یوځای شوله، بیا ورته غوښې او هغه وینه او هغه هر څه پکې مطلب بیا رالله او واپس هغه پرندې چې دی نو واپس راجم دي شي. نو الله رب العالمین ورته دا وویل کنه چې لکه زه دغه شانته کې مړي چې دی نو زه جمدي کومه. واعلموا او پوه شه ان الله یقینا الله تعالی عزیز زورور حکیم او حکمتون والده. ٹھیک شو؟ دغه شانته کې مطلب ابراهیم علیه السلام په الله باندې یقین وو. ٹھیک شو؟ ښکاره یقین یې پې و،
خو هغه مطلب دغه وی کنه چې زه د الله رب العالمین سره مطلب تعلق مضبوطولو دپاره هغه وی چې زه په خپل مطلب زه وګورم د الله رب العالمین سره تعلق هم مضبوطو ٹھیک شو خو بس هغه دا کتل غوښتل نو الله رب العالمین ورته وښوله په دې مثال سره او الله رب العالمین زورور دی او حکمتونه والا دی شو صدق الله العظیم فی امان الله